ډیرو محترم مسلمانانو، یو زبردست وظیفه د جمعې د ورځې خاص ټیمونه دي او خاص وختونه دي، او ان شاء الله یو منټ کې به د حاجت الله تعالی پوره کړي. یو منټ لږ دی کو سیوا دی، په یو منټ کې صرف او صرف 10 سیکنډ دي. 15 سیکنډ کې چې د الله تعالی حاجت پوره کوي، نو بیا راشه کېنه، دا وظیفه واوره، په دې باندې عمل وکړه او ان شاء الله په دې طریقې سره د الله جل شانه باندې خپل حاجت پوره کړه. ځکه کوم تاسو د الله تعالی د ځمکې نه نشو تښتېدلی، چېرته ما تاسو د الله تعالی د اسمان نه چېرته نشو تښتېدلی. د الله تعالی رزق خوړل هم ما تاسو نشو پرېښودلی. الله تعالی راکړې ساګانې دا هم ما تاسو نشو پرېښودلی. الله تعالی راکړی کور، الله تعالی راکړی مال، دولت، جان، وخت، دا هم نشو پرېښودلی. چې دا ټول په ټوله احسانات د الله تعالی دي او چرته هم نشو تللی، د الله تعالی سره جګړه هم نشو کولی، نو بیا په محبت او په عشق سره او ډېر زیات په عاجزۍ سره د الله تعالی نه بیا په دې کلمې باندې او په دې طریقې باندې الله تعالی د دربار نه، د الله تعالی د خزانو نه، د الله جل شانه د وسعت نه او د رحمت نه په دې طریقې سره خپل ځان مالامال کو، خپل حاجتونه پې پوره کو، خپل ضرورت په الله تعالی باندې پوره کو. ځکه الله جل شانه حاجت روا ذات دی، الله جل شانه مشکل کشا ذات دی، الله جل شانه یو زبردست او طاقتور ذات دی چې بل څوک دا کارونه نشي کولی. صرف الله جل شانه په خپل قدرت سره، په خپل حکمت او بصیرت سره د نشته کوي. غریب انسان اسمان ته خیجي، غریب انسان د صفر نه کروڑپتی کوي، او مالدار انسان د کروڑپتی نه صفر ته هم راوستی شي. دا د الله تعالی تقسیم دی او د الله تعالی ذات خپل قدرت دی، الله تعالی مخکې لیکلی دي. هغه مسلمانان کم چې پریشان حال دي، کم چې غواړي چې الله تعالی زمونږ پریشانۍ ختمې کړي، الله تعالی زمونږ حاجات پوره کړي، مشکلات پوره کړي، نو د جمعې د ازبرګه ورځ ده. نه دې کې داسې یو خاص الفاظ دی او یو خاص قسم وختونه دي چې هغې باندې ما تاسو دا وظیفه انشاء الله وکړو، د زړه د اخلاص یې وکړو. الله تعالی به ما تاسو ته کامیابي راکوي. که دا کامیابي د دنیا ده، نو دا به هم الله تعالی راکوي. خو د دنیا په کامیابۍ کې الله تعالی د انسان مصلحت ته ګوري، د انسان ضرورتو ته ګوري، د انسان منچاحت ته الله تعالی ګوري، د انسان خیر ته الله تعالی ګوري چې د یک شیز کې خیر شته او که نشته. او د آخرت کمې کامیابۍ چې دي هغه فی سبیل الله الله تعالی ډېرې زیاتې زر ورکوي. ځکه د دنیا زندگی عارضي ده او د آخرت زندگی ابدي ده، همیشه ده. نو منګ الله تعالی همیشه سوچ کوي، یعنی همیشه د فارله خوشحالۍ ګوري چې د دنیا زندگی خو بس لږه ده، قلیله ده، مختصره ده، دی کو پکې خوشحاله دی کو خفه دی، کو د پکې حاجت پوره کیږي او که نه نو دا به تیر شي. لیکن د آخرت زندگی ابدالآباد ده، نو الله تعالی ابدالآباد زندگی زما او ستاسو ټیک کول غواړي او ما او تاسو یې نه ټیک کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یا د صحت په جامو کې به الله تعالی مو دغه رنګې روغ جوړ خوشحاله او باد کامیاب او کامران ساته. څونه مسافر هو چې هم دي، زمونږ د پاکستان دي، د افغانستان دي، د هر ملک مسلمانان دي او بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېرې خوشحالۍ د دنیا او د آخرت ورکړي. دغه مسافر د الله تعالی خپلې تورسرو ښځو ته واپس کړی شي، خپلو سپین سرو میانو ته د الله تعالی دغه مسافر واپس کړی. او څومره چې حاجتمند دی الله تعالی د ټولو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي. محترمو، نن زمونږ ټاپک وظیفه د جمعې د ورځې ده او ما پر دې تمنیل کې لیکلي چې انشاءالله په یو منټ کې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي انشاءالله العزیز. خو دا یو منټ مې ځکه یاد کړی چې دا د الله تعالی خوښه ده، انشاءالله مې هم څه لیکلی دی. انشاءالله مطلب دا که چېرې الله تعالی وغواړي، نو که الله وغواړي نو حاجت په دې پوره کېږي. اوس ستا د الله تعالی سره څنګه معامله ده؟ زما خو الحمدلله په نیم منټ کې هم پوره کېږي، په یو منټ کې هم پوره کېږي، په 10 ورځو کې هم پوره کېږي، په 15 کې هم پوره کېږي. د هر انسان به خپل ځان ته سوچ کوي، خپل ګریوان کې به سوچ کوي چې یاره دا یو منټ کې زما د حاجت پوره کېږي او که نه، ولې نه پوره کېږي. که یو منټ کې نه پوره کېږي نو ولې نه پوره کېږي، په 10 ورځو کې نه پوره کېږي نو ولې نه پوره کېږي. نو دا سوچ اوس ما تاسو له په خپل ګریوان کې پکار دی.
چې الله تعالی سره تعلق څنګه دی. الله تعالی په دین باندې موږ مین یو کو نه، د الله تعالی سره زمونږ عشق او محبت شته او کو نه. اوس هر سړی د خپل ځان د سوچ وکړي، او به هر حال څنګه چې تعلق وي هغه رنګ کار کیږي. لکه مثال په تور د دنیا یو کارواله ساتي یو چا سره یو مضبوط تعلق وي، یو مضبوط تعلق تی وي یا یو مضبوط سفارش تی وي، نو هغه زر تر زر ستا کار کیږي. او کو نه وي نو بس ته یو ته وي یا بل ته وي یا بل ته وي یا بل ته کار دی اوږد شي. داسې د الله تعالی سره که زمونږ براه راست تعلق وي نو انشاءالله براه راست به الله تعالی زما ستاسو زر تر زره کار کوي. او که نه د الله تعالی سره براه راست نه وي، په ګناهونو باندې موږ ککړ یو، د الله تعالی په نافرمانو باندې ککړ یو، نو بیا خو به وخت زموږ حاجتونه علي هغې پورې څو پورې چې موږ ځانونه نه یې پاک کړي. محترم مسلمانانو، د جمعې په ورځ باندې خاص 2-3 وختونه دي، د تاسو یاد کړئ. او دا یو ورځ نه، هره جمعه ده په دغه وخت ځان له دعاګانې غواړئ. یو کله چې زنانو د پاره دا دی، هغه وخت چې کله اذانونه شروع شي، د اذانونه والا تر د نارینهو د مونځ یعنې مونځ ختمېدو پورې اذان شروع شو، بیبي ابۍ خورې ته دا وظیفه شروع کړه، صحیح شوه، تر د اذانونو ختمېدو پورې یا ارحم الراحمین دا شروع کړه، او ورسره هره روپۍ راز خپل حاجت غواړه. او نارینه چې کوم دي نو د دواړو خطبو ترمنځ امام چې کله یو خطبه ووایي بیا په خپل ځای باندې کیني منبر باندې، نو دغه وخت کې دعا کوئ، دغه وخت کې قبلېږي. دویم هغه وخت دی چې کله اقامت شروع شي، الله اکبر الله اکبر شروع شي، جمع ودرېږي او اقامت شروع شي، نو دغه وخت کې دعا قبلېږي، دغه وخت کې الله تعالی نه غواړئ. دریم کله چې د جمعې مونځ ختم شي، نو د نارینهو چې زنانهو چونکې په کور کې وي، نو زنانهو ته خو ما لومبۍ وي چې د اذانونو واله تر د نارینهو د کور ته راتلو پورې تاسو به دغه وظیفه کوئ، الله تعالی نه فریاد او ژړا سره غواړئ، ژاړئ به الله تعالی ته. او کم چې څلورم وخت دی نو هغه د مازدیګر د مونځ نفس دی. د مازدیګر د مونځ نفس د خپل ځای باندې کښېنئ او یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، د ټولو رحم کوونکي نه زیات رحیمه ذاته زما دا حاجت پوره کړي، د ټولو قدرتونو نه زیات طاقتوره ربه زما دا حاجت پوره کړي. دا شروع کې والله تعالی ته وژاړئ، داسې وژاړئ چې لکه سړی نه بچی ورک شوی وي، داسې وژاړئ چې یو سړي ته یو غټ درد او غم میلاو شوی وي. موږ څنګه غټ درد او غم چې میلاو شي څنګه جاړو؟ دا بې درېغه اوښکې په دې مخ باندې په دې رخسار باندې را روانې وي، موږ چېرته هم د خپل حاجت دپاره رب ته نه دي جړلي. حاجت ته داسې مه وایه، رب ته داسې مه وایه چې رب حاجت لرم، حاجت ته داسې ووایه چې ای حاجت ته داسې رب لرم، کو هغه ته مې وړاندې کړې ریزه ریزه به دي کړي. دغه زمونږ ناکامي د محترمو چې موږ نن د الله تعالی نه خپل حاجتونه نه غواړو، په ژړا او فریاد سره نه غواړو. الله تعالی مو ټول حاجتونه پوره کړه، انشاءالله الله تعالی مو پوره کوي، نه امیدي مه کوئ. الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره، په دواړو جهانونو خوشحالۍ عزتونه راحت